ورکوټوالي کې غازي وم، په ځوانۍ کې اوس شهید شوم. د علي د خاندانه زه د سترګو د چادید شوم. یو ډز په دې ځای باندې لګېدلی دی، نور دوی چې کله دی غورځېدلی بره نه ویشتی دی او دلته د ګولۍ وتې دي. نو د ده نه وینه چې کومه تلې وه هغه بیټ هم پرې ډېر زیات ګنده شوی و. جس میں ایک نوجوان العمر کو انتہائی بے کے ساتھ قتل کیا تھا. یو وکیل اغېستل، لوی ګاډي اغېستل دي او زه په پردي کور کې په کرایه اوسېږم. لفظ شین اور سین کا کیا قصہ ہے؟ هر جمعه د هغه زیارت لزم، سحر کې باغ زما سلام کول او زه سلام کوم. ہم نے انٹری ایگزٹ بھی چیک کی، مضافات اور دیہاتی علاقے کوئی اس طرح کے سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں نہیں ملے. د لولیانې 15 زامن په نو جرمنیل باندې نه وکړو. رہا بھی اجازت ان کے پیچھے اکثر بچے آوازیں کرتے تھے کہ تین تین آگے. موبایل هم ته واغېستو او د هغې باوجود بیا دې شوټم. دومره ځوان زلمی بچی ته تللی دی، مور هم ډېره زیاته خفه ده، پلار هم خفه دی. نو هغه بیټ ته به دوی خراب شي، ما پې منع کړل مچ هغه مه ورکوئ. پاکستان کې ټاپ هیټران ډېر تیر شوي دي. پوه شو شاهد افریدي شو، پوه شو شاهد افریدي د ډېر فین و. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسن اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین، آج سے تقریباً 3.5 ماہ قبل پشاور کے نوائی علاقے سربن اچینی میں ایک نوجوان کرکٹر کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. وہ قاتل کون تھے؟ قاتلوں نے کیوں یہ اقدام اٹھایا؟ قتل کیسے ہوا؟ لفظ شین اور سین کا کیا قصہ ہے؟ یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم ورثہ سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ مقتول سید امین شاہ کے والد موجود ہے. آئین سے بات کرتے ہیں. کاکا لاول دے اللہ پاک تاسو له صبر درکړي. غټه صدمه شوې وه. دا واقع څنګه شوې ده؟ د دې واقعې خو لکه ابتدا تاسو ډي اس پي صاحب هم ویلو، پریس کانفرنس کې هم دا خبره وشوه چې هغه ژبه به انخطا شین په ځای باندې تین تین یو ماشوم نه یو مسله روانه شوه. ماشوم د ووهلو، ماشوم باندې هغه قاتلانو بد ومنل، دی یو زخمي کو. زخمي دا کیسه بیا کرکټ له د به میچونه هم ترې ګټل، پوه شوې. این تر دې حده پورې چې اخري کې درېیمه کیسه دا پکې راغله چې سنیچنګ هم ترې وکړو، موبایل هم ترې پټ کړو، موبایل هم ترې واخیستو او د هغې باوجود بیا دې شوټ هم کړو، ختم هم کړو، ځکه چې هغې دا په زړه کې د یاره خوف و چې آیا که دا سړی موږ پرېږدو نو دا خو موږ هېرېږو پې، نو بیا یې هغې هم وجلو. دا خو ښه مرګري و، دې سره به کرکټ لکه دوستان نه، خو کرکټ به یې کولو، کرکټ به یې کولو. دوستان یې نه شو ویلی ځکه چې کرکټ کې بس ځکه کرکټ کې بس چا خبره چې په حریف په مقابله کې به سره دې مقابله کوله، زه اکثر به یې دې حریف پوه شوې. سید امین شاه سید نیک امین شاه چې کوم و، دا بیټسمین و که بالر؟ بیټسمین، یو ښه بیټسمین او انشاءالله کلیپ د کرکټ د چکې یو کلیپ شته هم نه کېدی چې هغه هم بیا زه تاسو ته درکړم انشاءالله پوه شوې. او هغه شوق دغه کرکټ و؟ کرکټ، واحد کرکټ. او این تر دا حده پورې چې د سحر نه تر ماښامه پورې نه که دی به ډیوټۍ له تلو ملته کې به هم د کرکټ ګپ شپ خلکو سره، که په ټي وي باندې ما کوم سکرین چې لګولی وم باقاعده د به کرکټ هغه کولو پسند کولو چې بس کرکټ میچ په دی به ناست وته، پوه که موبایل درته موږ ورکړی دی، پوه شوم به د کرکټ جلکیا وغیره نه، نو د ده ډېر زیات شوق کرکټ و. بس دی خو لکه تاسو څنګه ویل چې دا بیټسمین و، نو دی بس څه ویل چې زه کم یو سټار یم، کم کرکټر په شان دی به دی د هغې به کول چې زه دغه شي جوړ شم. یو ټاپ هیټر لکه په پاکستان کې ټاپ هیټران ډېر تیر شوي دي، پوه شو شاهد افریدي شو، پوه شو شاهد افریدي د ډېر فین و. لکه دی ویل چې زه به شاید افریدي جوړېږم، د کوشش شوق ما بس هیټینګ به هم او هیټینګ به یې کول بېشکه. دې کې هېڅ شک نه شو. یو کلیپ ما سره شته هم دی انشاءالله د چکې یو کلیپ انشاءالله بیا زه تاسو سره انشاءالله څنګه چې تاسو ویلې چې شین او سین کې به دې نښتو لکه جبه ور قدرتي طور باندې به دا هر انسان ته یو نو بس په دې وجه صرف دا د دې مرګ وشو؟ نه، وجوهات خو ما تاسو ته وویل چې یو طرف ته د کرکټ حریف هم د دې مقابل کې به اکثر د میچونه ګټل، د دې په مقابل کې د کوم قاتلان شو، پوه شوې. او دویمه غټه خبره دا چې هغې یو دا لالچ هم وکړو چې موبایل هم ورسره، پوه شوې، موبایل. او دریم دا چې بس سترګو نه یې سیټ ته کولو، مخې نه یې په سیټ ته کولو، پوه شوې، لکه د سترګو یې ازغی کېدو، پوه شوې. او نن سبا چې څوک هم مخکې روان یا په یو ښه پوزیشن کې روان وي، پوه شوې، هغه بس خلکو ته د سترګو ازغی وي، پوه شوې. لکه دا سوال زه هر چا نه دغه تپوس کوم چې یو بوډا پلاري او ځوان زلمی وي، نو څومره تکلیف میلاویږي چې د هغه قبر ته یو ځوان زلمی کوځي؟ زه هره جمعه د هغه زیارت لزم، سحر کې به هغه زما سلام کول او زه سلام کوم. نن سهار چې زه ورغلم بچی ته لوی سړی شو، زه به ستا سلام کوم.
ته لوی سړی شوې ته شهید شوې اوس به زه ستا سلام سبای کې به چې دی راوچت شو ده به زما سلام کولو خو مال بچې اوس ته لوی سړی شوې زه اوس د ستا سلام کوم روزانه به راځو تاسو ته به سلام سلام به یې کولو هر سهار به چې راپاڅېدو السلام علیکم پوه شوې اوس زه هره جمعه زه خو هره ورځ نشم ورتلی خو هره جمعه زه سلمان پارک له زه روزانه ورزش له ځم عام روټین باندې لرې نه سلام کوم السلام علیکم لوی سړیه او د جمعې په ورځ باندې خاص ورشم زیارت یې وکړم دعا مو ته وکړم کلهو شریف هم ووایم وطن چې لوی سړیه زه راغلی یم ته شهید یې ته یو عکس سړی نور بچیان شته زما ماشاءالله زما 10 بچي وو پېښ شوې او 15 لوریانې 15 زامن په 9 جنوري باندې نه وکړو 4 زامن پاتې شو 15 لوریانې پاتې شو په 9 جنوري باندې نه وکړو یعنی زما لسو لکه نو تاریخ کې نه کسان پاتې شو 9 جنوري باندې موږ نه پاتې شو تاسو دا خبرې چې کومې دا لکه ادبیم دی لکه تاسو شاعر هم نو د خپل زوی لپاره کې څه شاعري هم کړې ده او کړې مې ده لکه موږ سره شعر ورکوټوالي کې غازی وم په ځوانۍ کې اوس شهید شوم د علي د خاندانه زه د سترګو د چادید شوم دا ډیر دی وګد بیت ته پوه شوې خو لکه یو خو درد سیوا دی پوه شوې نشم او ان شاء الله تعالی دا به بیا ان شاء الله تاسو په فیسبوک باندې یا په دغه باندې ان شاء الله تاسو ته شیر کوم د خیر واتس اپ باندې د کور کوم کور والده تاسو چې د تاسو د بچی کوم مور ده هغه ته پته ولګي چې قاتلانو نیو شو زما د زوی تر دې ساعته پورې چې د پریس کانفرنس لراتلم د هغې د امید دی چې قاتلان به ان شاء الله تعالی خپل دغه ته رسي پوه شوې خو زه یو خبر د ډېرې مایوسۍ سره کوم چې اکثر زمونږ عدالتي نظام یعنی پولیس ماشاءالله ډېر سټرک اپ شوی دی پولیس ډېر سټرک اپ شوی خو عدالتي نظام نه زه اوس هم مایوسه یم چې زما هغه وس نشته هغه ځایونو ته زه نشم رسېدی چې په هغې کې هغې ته د سزا او د جزا کم دغه تعین دې ورکړي نو هغه ما ځان سره لږې دا اراده کړې چې زه به هېڅ قسم د عدالت سره البته که عدالت ما ته دا یقین دا هني راکړه چې یاره موږ به دا ځای کیس ستا رسوو نو ټیک ده زه به ورځم یعنې زما دومره وس نشته چې زه منډې ترډې وکیلان نیسم او زه کچرو ته ځم دا خو الله دې په عمر صاحب ته او د هغې ټیم ته لویې ورځې ورکړي چې تر نن 4 میاشتې کې چې ما غټ حساب کړی زما 11 روپۍ لګېدلي په دې تګ راتګ خپل ذاتي تګ راتګ یعنی دې ما نه هېڅ قسم ډیمانډ نه دی کړی یا هېڅ قسم خواهش نه دی کړی ان تر دا حده پورې چې زه په خپل ګاډي کې هم د اکثر بعضې ځای ته ډراپ کړی وړی یم پوه شوې که څنګه تاسو چې ویلې چې زه دا کیس لکه عدالت که سزا ورکړي نو ور به کړي خو زمونږ قانون دا وایي چې وکیل به وله نیسي خپل کیس پیروي به کوئ تاسو نو پرسوکې به نو دا ملزمان به د تختې ته رسي که نه چې تاسو یې پرسونه کړي دا خو په هفته په ضمانت باندې روز سرجي دلته کې یو وکیل اغشتل یو لوی گاډي اغشتل دي یو وکیل اغشتل لوی گاډي اغشتل دي او زه په پردي کور کې په کرایه اوسېږم زه پردي کور کې په کرایه اوسېږم او یو وکیل نیول لوی گاډي اغشتل دي نو زه د کور کرایه نشم سپورټ کولی نو زه به وکیل څه ونیسم زه به منډه تړه څه وکړم پوه شوې نو زه دې خبرو ته خفه یم پوه شوې حالانکه زما خو زړه غواړي چې وکیل ما له کیسو لړاو کړي او هغه انجام ته ورسېږي قاتلان انجام ته ورسېږي خو زه فی الحال په پردي کور کې په کرایه پروت یم پوه شوې او دا خو به داسې ته ووایم چې نن سبا د کې پي کې پولیس ډېر سټرک ماشاءالله ډېر ریډي شوي دي پوه شوې ډېر کوآپریټ کوي د ډېرو مقتولینو سره یو ځل نه ډېر داسې نور کیسونه ما ولیدل ومې کتل پوه چې کله نه میاں سعید راغلی نو پولیس کار کوي او بالکل میاں سعید خاص میاں سعید پوه شوې هغه هم د اهل بیتو سیدانو کورنۍ نه دی پوه شوې زه په خپل هم یو سید یم خو یعنې زه ډېر یعنې واحد یو داسې په تاریخ کې یو موقع راغلی زه به 50 نابا ویم چې زه د پولیس نه مطمئن شوی یم د کې پي کې پولیس نه ګینې زه پولیس نه مطمئن نه وم ما به اکثر ګیله د پولیس نه وه الله پاک دې تاسو له صبر درکړي او موږ دعا کوو چې دا ملزمان چې کم دي دا چې کم زموږ قانون سوی دې ته سزا ملے آمین آمین سم آمین اللہ دم داسیو کی ڈیر مدد جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت مقتول سید نیک امین شاہ کا دوست بھی ہے یہ اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہے لیکن دوست بھی تھا اس کا اس سے بات کریں گے تاسو نوم دی زمانو محمد رحیم دی جی مونږ وکړه د سید نیک امین شاه یو تصویر و چې لکه کرکټ سره دغه دومره شوق و چې هغه مړی سره هغه بیډ هم پروت و څه وی دی باره هغه د کرکټ سره ډیر زیات شوق و مونږ به بعض ټایم کې بزته کولم چې لکه د هر څه خپل ټیم سبق لمزه او هر څه په خپل کار کوو د کور کارونه هم کوو به وخت ټیم ګرځم خو هغه په هغه ټیم باندې چې کله هغه کور د تلو نو هغه سره کرکټ بیټ هم او دې ظالمانو چې کله وجلو نو د یو صادر هم ته وکړی خړ غونډه کې صادر و او سخته یخني و په هغه شپه انتهایی یخني وه جنوري و که نه نو هغه صادر کې بیټ و د سره دی چې کله لګېدلی دی څو ډزه لګېدلې دی یو ډز په دې ځای باندې لګېدلی دی
نور دوی چې کله د غورځېدلی بره نه ویشتی دی او دلته د ګولۍ وتې دي نو د ده نه وینه چې کومه تلې وه هغه بیټ هم پرې ډېر زیات ګنده شوی و او څادر هم پرې ډېر زیات ګنده شوی و لکه دومره شو کې و چې هغه بیډ هم په وینو څښا شو بیټ هم په وینو باندې سور شو هغه بیډ اوس چېرته دی؟ هغه بیټ په چوکۍ کې پروت دی او څو ځل پلار یې وویل چې چوکۍ والا ته کوم انچارج دی دا موږ له راکړه خو ما ورته ویل چې مه یې ورکوه ځکه چې دا انتهایي ذهني دغه شوي دي دومره ځوان زلمی بچی ته تللی دی مور هم ډېره ذاته خفه ده پلار هم خفه دی نو هغه بیټ ته به دوی خراب شي ما پرې منع کړل چې هغه مه ورکوئ او جی لکه شو کې دومره و کرکټ سره چې بیډ به ځان سره هر ټایم بیټ ګرځولو بیا ځان سره ګرځولو او د کرکټ شو هم وینا کېږي چې د کېدو نو هم بیډ بوس او جی بیټ به ورسره و بس د کرکټ ډېر نه او دی لکه پلار سره مون خبرې وشوې وایي زما د دې آیډیل چې کوم هغه شاهد افریدي و هغه په شان دی به چکې والي نو دی به څه ویل چې زه به قومي کرکټ ټیم ته به ځم یاره جی بالکل بس د پلار هم کرکټر تیر شوی دی لاکې ټول خلک یې پیژني او زه خپله د کرکټ مرکټ دی نه لږ سایډ ته یم نو دې اندازه راته نه کېږي او بالکل کرکټ دا دغه بالکل چې زه به کرکټر جوړېږم تاسو سره وبلکه کېناستېدو پاسېدو باسې د امین شاه چې کوم و نیک امین شاه داسې څه خبرې یادېږي درته چې اوس دې مړه خفه شي هغه چې ډېر زیات خوښ و زما سره 125 موټر سایکل و هغه بیا خوښ و ما نه به کله کله واغستو چې زه زر راځم بیا به غیب شو ما به بېعزته هم کړو ما به صرف په دې وجه نه ورکولو چې خوږ نه شي او زه به ډېر زیاته مینه مې ورسره و د ده په معصومیت باندې چې دی یو معصوم یو معذوبه ټایپ غوندې کې هلک و تر دې پورې چې د ده د خبرې هم صحیح نه شوی کولی او که چا به ورته کنځلې مو کړې ده به درته خندل ځکه چې ډېر انتهایي که د دې ژبه به انخلې ژبه بیا نښلې د نور هم لږ کمزوری غوندې کې و او ګراوند کې خو خلکو ډېر خوښولو ده خلکو به هر چا ویل چې زمونږ ټیم کې لوبه وکړه خپل د ده دومره ملګرو د ده په جسد باندې جړل چې مونږ پېژندل نه چې دا څوک دی بیا وروستو هغه مونږ سره کېناستل مونږ ته پته ولګېده چې دوی سره میچ کړی دی داسې ملګری دی داسې ملګری دی هغه خلک تر اوسه پورې مونږ سره په دغه کې دي او ډېر سخت پې خفه دي ولې چې دی به وایي ډېر لکه ښه هیټینګ به یې کولو ډېرې چکې به یې بالکل بالکل ہاں جی بس اللہ پاک دے داؤ بخی ہوتا صلی صبر بالکل اللہ خوشحال جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ڈی ایس پی پشتہ خرا سرکار عمر آفریدی موجود ہے آئین سے بات کرتے ہیں عمر بھائی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا کرکٹر نوجوان کرکٹر تھا اسے بے دردی سے قتل کیا گیا تھا ہوا کیا تھا قاتل کیسے پکڑے گئے تفتیش میں ملزموں نے کیا بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 جنوری 2026 کو ایک انتہائی دلخراش وقوع ہوا تھا سربند کا علاقہ ہے اچینی وہاں پہ ایک دلخراش وقوع ہوا تھا جس میں ایک نوجوان العمر کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا اور وہ نوجوان سید نیک امین شاہ ولد نعیم شاہ اس کی ایج تقریباً 17 سال تھی اور وہ کرکٹ کا بڑا دل دادا تھا کرکٹ کھیلتا تھا جہاں بھی کرکٹ کا میچ تھا وہ جاتا تھا تو وہ والے روز بھی اس نے کرکٹ میچ کے لیے گیا تھا واپسی پہ جو ہی جائے وقوع آ کر تو وہاں پہ ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا جو ہی ہم موقع پہ پہنچے تو کوئی ہم نے انٹری ایگزٹ بھی چیک کی مضافاتی اور دیہاتی علاقے کوئی اس طرح کے CCTV فوٹیج ہمیں نہیں ملے دعویداری بھی والدین کی طرف سے نہیں ہوئی کوئی بدی دشمنی بھی نہیں کوئی شک شبہ بھی نہیں تو ابتدا میں بڑا چیلنجنگ کیس تھا 9 جنوری کا کیس ہے اور ابھی دیکھیں یہ 1 مئی ہے تقریباً 4 مہینے اس کیس میں ورک آؤٹ کرنے میں لگے تو اس میں ہم نے 2 ٹیمیں بنائی تھی تو الحمدللہ ٹیم نے کافی محنت کی اس محنت اور کاوشوں کی وجہ سے الحمدللہ ایک نتیجے پہ پہنچے کہ جو اصل ملزمان ہے کاشف اور دوسرا ظفر اس کی شناخت ہمیں ہوگی ان کو ہم نے گرفتار کیا اصل میں جب وقوع ہوا تو وقوع والے دن والدین کو بھی نہیں پتہ تھا اور پولیس کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ موبائل یوزر ہے کیونکہ تقریباً 16-17 سال کا ایج تھا تو بعد میں والدین نے بتایا کہ یہ موبائل یوزر تھا اور اس کے ساتھ موبائل بھی نہیں تو ٹیکنیکلی ہم نے کام شروع کیا اس کے موبائل پہ تو وہ موبائل اس موبائل میں بعد میں ایک سم استعمال ہوا وہ سم کاشف کے نام سے ہوا تو سم کاشف اصل ملزم بھی تھا کاشف کو ہم نے ابتدا میں کاشف کو یہ نہیں پتا کہ پولیس یا اور اس کو شبہ ہے فیملی والے کو شبہ ہے کہ یہ قتل ہم نے کیا میں نے اور ظفر نے کیا تو وہ آزاد گھومتے پھرتے تھے بعد میں جو تفتیش کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا تو ان کو احساس ہوا کہ پولیس کو بھی انفارمیشن ملی ہے اور فیملی کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ کام ہم نے کیا تو وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تو اس کے بعد ہم نے اس کی گرفتاری پہ کام شروع کیا تو الحمدللہ دونوں گرفتار ہے اور چلان عدالت ہے وجہ انہوں نے کیا بتائی کہ اس نے اس مقتول کو کیوں قتل کیا ابتدا میں ان کا ایک جھگڑا ہوا تھا مقتول کا اور یہ جو ملزمان ہیں ان کی فیملی والوں کا اور فیملی کا جھگڑا اس بات پہ ہوا تھا کہ مقتول
ये सीन शिन नहीं बोल सकता था, ये सीन शिन को तीन तीन बोलता था। तो जहाँ भी जाता है तो बच्चे इनके पीछे यानी इसकी ज़ुबान में थोड़ी सी वो था, जिस तरह पश्तो में चाड़ा के चाड़ा था, बिल्कुल पश्तो में उसको चाड़ा कहते। तो वो सीन सीन नहीं कह सकते, उनको तीन तीन कहते। तो जहाँ भी जाते तो उनके पीछे अक्सर बच्चे आवाज़ें करते थे कि तीन तीन आ गया। तो वो जहाँ भी जाता था तो वो गुस्सा हो जाता था। तो अक्सर उनकी यही शिकायत आती है कि फ़लाँ बच्चे को उन्होंने मारा और फ़लाँ जगह पे इसका झगड़ा होता। तो इनके मुलज़मान की फैमिली के साथ भी इनका यही झगड़ा हुआ था और बाद में मुलज़मान के दिल में एक रंजिश था और एक ज़िद था कि हम इनको मारे। तो यही दोनों वजह है। मोबाइल भी बाद में ले लिया और यही इब्तिदा में यही अभी तक जो तफ्तीश में चीज़ें सामने आई है तो यही वजह इसका सबब बना, मौत का सबब बना। यानी जो मकतूल था वो कुदरती तौर पर उसकी ज़ुबान अटकती थी, तो सिर्फ इतनी सी मामूली सी बात के ऊपर एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। एक बूढ़े बाप का सहारा जो था वो उससे छीन लिया गया। बिल्कुल, एक बूढ़े बाप का सहारा छीना गया है और ये एक बड़ा तगड़ा क्रिकेटर भी था। यही बात अब तक तफ्तीश में सामने आई कि झगड़ा इनका हुआ था और वही झगड़ा इसने दिल में एक ज़िद और रंजिश रख कर मुलज़मान ने और फिर इनको मारा। मकतूल की जब मौके की तस्वीर हमने देखी तो काफ़ी दर्दनाक तस्वीर है, क्योंकि क्रिकेट के साथ उसका इतना शौक़ था कि उसकी डेड बॉडी के पास बैट भी पड़ा था। तो इंतहाई दर्दनाक वो मौका नहीं था। बिल्कुल, इसका वालिद अभी यही बता रहा है ना कि मुझे दो बात हुई। एक तो मेरा जवान बच्चा बेटा चला गया और दूसरा वो क्रिकेट का इतना दिलदादा था कि वो सोता भी था तो उसके साथ बल्ला साथ होता था और मौत के बाद भी उसके साथ बल्ला ही था। तो क्रिकेट का शौकीन था। तो इंतहाई दिलखराश वक्त हुआ था, अनट्रेस था, 4 महीने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह वर्कआउट हुआ और दोनों मुलज़मान गिरफ्तार है। क्या कहेंगे हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त जो हमारे माशरे को दिमक की तरह चाट रही है, तो अदम बर्दाश्त की इंतहा नहीं हो गई? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, छोटा हो या बड़ा हो। तो अदम बर्दाश्त की वजह से ढेर सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे माशरा और फैमिली इंडिविजुअली और इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नुकसान हो जाता है ना। तो आपकी वसात से तमाम लोगों को यही पैगाम है कि बराए करम अपने बच्चों का बड़ा ज़्यादा ख्याल रखें। अगर वो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है तो उनका ख्याल रखा जाए कि स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है या नहीं, या कोई मजदूरी करता है या हुनर पे या रोज़गार के लिए जाता है कि वो वही जाता है या नहीं जाता है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, हुनर और रोज़गार के अलावा मेरे बेटे की कोई या मेरे भाई के या मेरे छोटे की कोई मनफी सरगर्मी तो मुलविस नहीं, तो उनको चाहिए कि उनका बड़ा ख्याल रखे, इस चीज़ों से उनको किनारा कश रखे। अल्लाह न करे किसी बड़े का कोई छोटा इस तरह सोबत में पड़ जाता है तो वो मतलब नशे का आदी भी हो जाता है, क्रिमिनल भी बन जाता है, राहज़न भी बन जाता है और उसका अंजाम यही होता है या तो ख़ुद मारा जाता है या किसी दूसरे को मारता है। तो आपकी वसात से है कि अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखा जाए। नाजरीन, सरबन में नौजवान क्रिकेटर का कत्ल महज एक कत्ल नहीं, बल्कि ये कत्ल हमारे माशरे के रवैयों पर सवालिया निशान है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें और देखते रहिए जुर्म दास्तान।